قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. سورة النور باندې شروع مونږه پرون کړی و. سورة النور وی او مدینه منوره کې نازل شده سورت مدینه منوره کې او نازل شوه ده پس د سورت حشر نه. سورة النور وی نازل شوه ده پس د سورت حشر نه. مدینه منوره کې نازل شده سورت ده. آیتونه د سورت 64 دی، سلور شپیته او رکوګانې د سورت 9 دی. کلمات د سورت 1316 دی او حروف د سورت 5980 دی او زبرونه په سورت کې راغلي دي 1790 مرتبه لسکم اتلسوا او زیرون راغلی دی په صورت کې شپکم اتسوا 794 او پیش پکې راغلی دی دریکم وسوا شپک سوا 697 او دو زبر راغلی دی په صورت کې 37 مرتبه او دو زیر په صورت کې راغلی دی 47 مرتبه او دو پیش پا سورة النور کی راغلی دی 84 مرتبہ. کڑا زبر پا کی راغلی دی 249 یو کم 2.5 زرا او کڑی زیر پا کی راغلی دی 19 مرتبہ او الٹا پیش پا کی راغلی دی 29 مرتبہ او جزم یعنی غوړندې پکې راغلی دی 1110 مرتبه 1110 او شت پکې راغلی دی 428 مرتبه او مت پکې راغلی دی 85 مرتبه 85 او سورت تا سورت النور وی مدینه منوره کې نازل شده سورت تے. موضوع دا سورت قانون انسداد بد اخلاقی. قانون انسداد بد اخلاقی دا موضوع دا سورت تا او دا سورت ابتدا دا سپناشنا طریقے سره شوی دا د نورو سورتونو نه هټ کر په لفظ د سورتون سره. سورتون کی تنوین للتعظیم دی. سورتون انزلناها سورتون عظیمتون. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خپل دور خلافت کی زنانو ته یو حکم جاری کړو چې او دا به فرمایل علموا نساءکم سورة النور. خای خپل خزو ته سورة النور ورته زده کوي. سورة نور کې تمام مسائل دا د امور خانه سره او د حیا او د عزت سره او د معاشري د اصلاح سره تعلق ساتي.
قوانین پکې ذکر کیږي، قوانین انسداد بد اخلاقی، دا موضوع د صورت تا. نزول یې څه په الګ انداز کې دی او د دې په مخ کې آیتونو کې د نور کلمه راغلی ده، الله نور السماوات والارض، دا غي د وجه نه صورت ته سورۃ النور وي. صورت کې یو عجیبه واقعه راغلی ده چې هغې ته واقعه د افک وي.